الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا شرح النخبة ابن حجر اسقلاني رحمة الله عليه یہ مشهور کتاب دی نو د درس ابتدا کوم په خطبه کې به ان شاء الله مختصر خبرې کوم او مرستو چې د کم فنون قواعد شروع کیږي پای کې به ان شاء الله کوشش کوم چې د ډېر بسط نه به کار نه لو لږ تفصیل وکړو د پاره چې ملګرو ته فایده ورسي او زموږ د پاره د فایدې باعث جوړ شي او د نجات ذریعہ جوړ شي نو افتتاح د دې مونږ رب يسر علينا هذا الكتاب رب يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح. قال الشيخ الإمام شیخ دا د عربی ټکی دی په عربی کې شیخ هغه انسان ته وایي چې هغه بوډا شي عمر رسیده شي او بعضو لیکلي دي چې شیخ هغه انسان ته وایي چې د 500 کالو نه وړي په عربی کې هغه ته بیا شیخ او عرفاً د دې اطلاق په مختلفو طریقو باندې په مختلفو اشخاص باندې کېږي څوک وایي شیخ هغه چاته وایي چې هغه د احترام او د اکرام او د عظمت قابل قدر شخصیت بعض علماء لیکلي دي چې شیخ معنا دا هغه کس چې په یو فن کې هغه ماهر شي مهارت حاصل کی کمال حاصل کی کامل فی الفن او ماهر فی الفن ته چې دی شیخ ویل کېږي ځکه چې عموماً که د حدیثو په اصطلاح کې مونږ وګورو نو شیخ هغه چاته وایي چې د هغه په لکونو احادیث یاد حافظ شیخ حاکم مختلف د دي هغه اصطلاحات اب ان شاء الله په خپل ځای به وضاحت کوو په عام طور سره د نن وخت سره د نن وخت مطابق د شیخ اطلاق په ماهر او په کامل باندې کیږي نو دیوی قال الشیخ ویل دی شیخ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه د حدیث او حافظ او عالم هم او ماهر هم او کا الله ول کمال امر کړو او دا خطبه الحاقیه د لګ شانته ورستو د ابن حجر اسقلانی سے چې خپل کوم خطبه ده نو هغه ورستو شروع کیږي داغه ورستو بسم الله هغه ذکر کړی دا د شاګردان یا رستو کوم خلقو علماو سره د دې خطبه الحاق کړي ها دا څنګه چې ابن حجر اسقلانی ځان ته شیخ ویلي دا ورته شاګردانو یا رستو نور خلقو ته شیخ لیکل او واقعي د زمانه مطابق هغه شیخ قال الشيخ الامام امام دا د امامت نه دی امامت ویل کېږي پچا پسې چې اقتدا کېږي پچا پسې پیروي کېږي پیشوا او مقتدا ته ویل کېږي دا د امام
او چا ویلی دي چې الامام الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعا. دنیا په دین دواړو کې چې د چا ریاست وي یعنی مشري وي رئیس وي هغه انسان ته امام ویل کېږي. نو دا شاګردان یا دا رسو علما دا غرض دا دی چې امام ابن حجر اسقلانی دا داسې یو شخص دی چې د دین په باب کې د پسې اقتدا کوي. اصل خو الامام من یعتم به الناس، امام هغه چاته ویل کېږي چې خلک ورپسې اقتدا کوي د دنیا په امورو کې یا د دین په امورو کې. خو دلته کې د امام نه مراد چې په چا پسې اقتدا کوي. بل ټکي په خطبه کې ویل دی العالم العامل. دا خو عام دی، عالم هم دی الله ولا علم ورکړی دی، عامل هم دی عمل هم پې کړی دی په خپل علم مطابق. بیا الحافظ ویل دی. نو حافظ معنی خدا دا یادون کی، خو دلته مراد لغوي مراد معنی مراد نه ده، بلکې حافظ د اصول حدیث په اصطلاح کې هغه چاته وي چې کم از کم د ته 1,00,000 حدیثونه سره د سند سره د جرح او د تعدیل دا مکمل یاد وي. نو دلته مراد حافظ الحدیث مراد. ها نو د حدیثو وی حافظ دی. خو دومره ده چې د وخت تېرېدو سره یا د علاقو د بلدانو د اختلاف سره اصطلاحاتو کې خامخا فرق راځي. ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلی دي چې د هر ځای د حافظ خپل چې کوم دی نو د هغې مدار او معیار دی د زمانې او د اهل عرفو. نو هغه ځکه فرمایي چې په دې وخت کې حافظ د حدیثو هغه چاته ویل کېږي چې دته د خپلو شیوخو نه د حدیثو اجازت وي او د په حدیثو په درس او تدریس کې په زده کړه کې ښودلو کې روایتاً او درایتاً مصروف او واقفیت ورته حاصل. نفس دا څه نه چې حدیث یادي چې باقاعده درایتاً روایتاً د هغې د علومو نه دی واقف او چا ویلي دي علماو کې چې نه چې یو زر حدیث خو ورته یا زیات دا ورته د معنا سره د سند سره او د جرح تعدیل سره یادي. بہرحال د حافظ الحدیث متعلق تک یو خبره. بل ټکی ته ویل دی وحید دهره و آوانه. وحید د واحد نه دی مراد ته نه یکتا ځان لا دا یو ځان له سړی د خپل زمانې آوان دا چې کوم دی نو اوقاتو ته د خپلو وختونو د زمانې چې کوم دی یو منفرد شخصیت په حدیثو و فرید عصره و زمانه. فرید خو عام طور تاسو پوهیږئ فرید دا هغه ملغلره ته وایي چې په سیپۍ کې ځان له یوه جوړه شي غټه. نو دی وی چې فرید عصره و زمانه په خپله زمانه عصر او زمانه یو مطلب دی. په خپله زمانه کې دا یو ځان له سړی شهاب الملت والدین چې دی ځلېدونکي ستوري د دین او د ملت. دین او ملت دا بنیادی طور یو چیز دی. دین ملت شریعت احکام الہی الله تعالی هغه احکامات چې الله نازل کړي
او چې په خلک عمل کې تابعداري کې هغه په بنیاد هغه احکامات الهیه او ته دین وي او چې د دې املا کېږي دا محفوظول شي ملت ورته وي او چې حاکم وقت د دې نفاذ کې ورته شریعت وي ابو الفضل دی ابو الفضل خو ظاهري دغه معنی ده چې ګنې د زوی به چېرته فضل نوم نه اصل کې عرب چې کله داسې بعضې صفات ذکر کول غواړي او چاته د صفاتو نسبت کول غواړي نو دوی ورسره ابو لیکي په معنی د زو سره لکه ابو الاسفار دا مطلب نه چې د زوی اسفار نه دې سفرونو والا دی نه ابو الفضل معنی څه ده دا ډېر لوی فضل او مقام والا دی ها دې معنی شو احمد د خپل نوم ابن حجر اسقلاني سے د پلار نوم علی اسقلان د علاقه وا الشهیر مشهور په ابن حجر ابن حجر در د لقب دی او کنا کنیت دی چا ویلی دی چې د اصل کې د قیمتي کانو کاروبار کو نو ابن الحجر یعنی کان والا نو ما تاسو ویل چې عرب اب نو ابم لیکي ابنم لیکي نو د ابن الحجر معنی څه ده چې څوک د کانو کاروبار کې د قیمتي ناغه ته بدی ابن الحجر نو د ډېر زیات کو نو په دې بنیاد ته ابن الحجر کو یو قسم ته لقب دی چا ویلی دی چې نه ابن الحجر ورته ځکه چې د بخپله زمانه کې د خبره داسې وه لکه پښتانه وي د کاڼي کرښه نو ابن الحجر ورته ځکه وایي چې ده به کومه خبره وکړه بس هغه به یو قسم ته حرف آخر ګڼل کېده نو د دې وجې نه ابن الحجر د لقب دغه چا ویلی دي چې نه د ده په پښتونو کې یو نیکه تېر شوی دی حجر نومو نیکه یا د نیکه پلار یا داسې نو چونکې په خاندان کې اکثر خلک که نیکه طرف ته منسوبولی شي نو دا د خپل نیکه طرف ته د خاندان منسوب شوی دی نو دلته ځکه ابن الحجر لیکلی چې دی په دې خاندان کې د حجر په اولاد کې په دغه بنیاد دلته ابن الحجر وویل شي اثابه الله الجنة الله تعالی دې ول په بدله کې په ثواب کې جنت ورکړي بفضله وکرمه په خپل فضل او په کرم